کوم مخکې چې ګول کړی هغه یې ریپلی کو. نو دغه شان ریپلی هغه ماضي به تا ته واپس ریپلی کي، بیا به خپله مولونه دا خپله مولونه نه دي. دا په قرآن کې دوه ځای دی. سړی موږ خو لکه په قرآن سوچ نه کوو، نو ځکه ښه خاندو او خوشحالي و خبر نه وي پلانې وګټله پلانې بایله. یو دی یوم تبله السرایر چې رازونه ښکاره شي. نو هغه انور مولانا صاحب وی کو رازونه په مخونو ښکارېدی، هر سړی به د بل چا نه پټېدو. دا خو خدای پاک پردې چولی دي. او بلې و حصل ما فی الصدور، نو د قیامت په ورځ چې د ډډ دننه ټول رازونه ستا ښکاره کړي. نو هغه یو بزرګ ډېره عجیبه خبره کوله، خو جو انتها کوله. هغه وایي چې د قیامت په ورځ یو سړي ته خدای پاک وایي دې خوا راشه، ستا په دې ډډه کې چې کومې بغمې دي دا دې مخلوق ته ښکاره کړم، او که نه وایي چې پټ مې که. نو دوزخ ته دی بیا هم دوزخ دی خوښ دی. بیا غالبا وایي زمونږ په شان خلک بوچي چې خدای دوزخ دی ښه دی، خو ال چاته مه وایه. حالانکه دوزخ نه خو خطرناک ځای نشته. یوم تبله السرایر وحصل ما فی الصدور، دا چې دا شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دې انداز باندې تللی دی، د دې نه ما تا ته دوه درې خبرې دي. یو دا ده چې اوپن هارټ سرجري، دویم دا ده چې سپیډ. نو پخوا ستا سره چې ګاډي اوس خو 45 میل پی غنټه به تلل، نو بلټ ټرین راوتل دغه کې کنه جاپان کې دي، دا په سوزي 380 کیلومتر فی او 300 هغه 300 ته چې سپیډ تیزولی شي. سوپرسانیک چې دی دا د اواز سے تیز تیاری کنه. مطلب دا چې سپیډ هغه چې سپیډ کړی نو سپیډ تا ته د سپیډ یو تصور هم درکو. اسرا د شپې تلو ته وایي. نو مطلب دا چې د شپې صرف د خوب دپاره نه دی، په دې کې سم کارونه کېږي. نو هغه وایي چې د شپې چې دي خلق تهجد کوي، د شپې خلق تبارک الذي وایي، د شپې خلق عبادت کوي، د شپې خلق سر د خدای سره راز و نیاز کوي، د شپې خلق پېشمنۍ کوي. نو دا خو اسرا دی که د شپې نه د قیمت زده که او د شپې نه خوند واله. دې وجې نه وایي د ماسخوتن د مانځه نه پس خبرې په شریعت کې نشته. ولې وی نشته؟ نو هغه یو بزرګ دی، بزرګان دا خبرې ډېرې سخت دي. ایون دا مولانا یوسف بنوري صاحب او دا مفتی شفیع صاحب دا کوم دغه چې لیکلی وی دای میلمانه و خانقاه خادم ورته وی چې یہاں پر خانقاہ میں عشاء کے بعد باتیں ممنوع ہے. جو هغه خو چې خیر ٹھیک ہے لکه ساتھ بس بیا خبرې کړي. وی چې حضرت کہتا ہے کہ اگر آپ باتیں کرتے ہیں تو ہم تمہارا بستر تمہارے سر پر رکھ کر تم کو نکال دیں گے. نو خلق خو عشاء کې بعد باتو تباه کړل. وی تاسو په څو سملې په 12 بجې، موږ په څو سملو په 11 بجې، مړه موږ خو د 1 بجې پورې ناست یو، تاسو څه چل کوئ؟ موږ خبرې کوو. نو سار تهجد خو غټه خبره ده، سار مونځ لم ته نه پاسې، ځکه چې ته خو په هغې ټایم شوې چې موږ ته د دنیا خوږه ده. نو کله چې موږ به خوب ونه کړو که نه، نو سار خو طبیعت خراب دی، نو څه کارونه به ترې ډراپ کول غواړي. وایي داسې سړی نشته چې وایي چې دوکان نن نه کولم ځکه بیا مې خوب نه دی کړی. خو بیا داسې خلق ډېر دی چې نن تلاوت نه کوم ځکه په سر مې درد دی، نو لږ اوده به شم چې بیا دوکان په وخت کولاو کړم. هېڅوک هم داسې زه به ډاکټر صاحب چېرته ویلي چې نن کلینیک ته نه ځم بېګا ما خوب نه دی کړی. خو دا به وایي چې یاره ما به کم تلاوت کوه هغه به ډراپ کړمه، اشراق چې مې کوه جو هغه به ډراپ کړمه، لکه ټول زور نیکو لځي. نو تا ته اسرا دا ښیي چې په دې کې دا دی چې ته د شپې ځې نو د شپې نه فایدې واله. او هغه ډېره خوږه خبره کوي، وایي زموږ سلف نه دي پخواني بزرګان، دوی به شپې ته داسې پتم و لکه نوی چنغول چې ناوې ته د شپې پتم. وایي چې د خدای سره به که خیر د شپې خبرې کوو، د خدای پاک سره به راز و نیاز کو. اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بیا تا ته وایي چې دا مسجد اقصی دا دغه چې لګیا دي دغه والا حماس والا دا تاله لګیا دي ځکه ستاسو جومات دی. داسې د هغوی یوازې خو نه دی چې خپل جومات بچ کوي. الى المسجد الاقصى او خدای دې نه کړي خو که هغه ورته ټینګ نه شو او اقصی واغست نو هغه تعالی مدینه خو هغو لیکلې ده په خپل دغه کې. ته خو پر ورو رضا کېږي، په اخر کې به چې به مدینه دې پکې نه کنه، بیا وایي چې به حج دې پکې نه کنه. تا ته خو به ځان ښکلی ښکاري، خو خدای ته خو ته ښکلی نه ښکاري. وایي چې ته څه چله تللی داسې خو شپږ لکه کسانو د موسی علیه السلام سره او هغه ته یې څه فصحب وربک فقاتل، دا څه کې 2-3 کسانو سره به ووه، نورو سره هېڅوک نه. نو داسې خو ډېر شی تېر شي شپږ لکه چې هېڅوک نه وایي چې موږ به دلته خو ته هم دغه وایې که نه. نو دې وجې نه اقصی راته پکې ووې. او لنریه من آیاتنا وی هلته چې لاړ که نه نو هلته کې خو یو دا چې د پیغمبرانو امامتي وکړه او بله دا چې اوس په بره باندې ځي سټیپسو
نو چې په بره باندې ځي نو جبریل ورسره دی. نو کله چې ملاقاتونه کوي لنريه من آیاتنا، وایي دا انبیا ځای په ځای ونو هر چا ورته وایي چې مرحبا خیر علی. صرف د ابراهیم علیه السلام ورته ونه وی، وایي دی بوډا والته ناست وي، ته چې ورته وکتل وایي دی چې پسې ورغی، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ورغی، وایي ابراهیم علیه السلام ته چاپېره شو او یې ښکلې کو، وایي د دې نه ما تا ته دا ښیي چې رشتو خیال وساتې، ځکه چې ابراهیم علیه السلام یوازې نبي نه و، د رسول الله نیکه و. دی خو نوسی و که نه، نوسی په ځای تا ته وایي چې ته ګوره تا ته پکې دا سبق دی د رشتو خیال وساتې. او بیا وایي چې هغه ورته واحد کس و چې هغه ورته پیغام ورکو چې امت ترې څه وایه؟ سلام. یو پیغمبر ورته دې ویلي چې امت ترې سلام وایه. او بیا ورته ویلي چې د امت ترې یو خبره وکړه چې ګورې فرټایل ځمکه ده د جنت خو بوټي پکې نشته، بوټي پکې تاسو نه لوئ. سبحان الله والحمدلله الله اکبر به ډېر وایه چې هلته پکې بوټي نه لکئ. دا زما ستا لپاره پکې سبق دی چې هغې راله وی چې بیا یو ځای لاړ بارډر راغی، وی بارډر څه ته وی سدرة المنتهی، وی چې نټې لاړ خلک وایي که نه لکه چې هغه جبریل وی چې زما خو نور پیسه مې نه راځي، زه خو تلیم نشم د سره، دا به ته یوازې ځي. اوس د هغې ذکر چې دی بیا تا ته هغه هلته خو په صورت دغه کې شوی په څه ما وی کوم صورت بني اسرائیل کې که نه، خو په دې کې چې دی اوس دا بل چې په صورت نجم کې دی. نو هلته چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جبریل ته جدا شو، وایي دی چې ځي نو اوس په خدای پاک لځي، وایي دا درې سټیپه شو، یو په ځمکه دغه شو جرني شوه، نو دا فرام مکه ټو اقصا، نو بیا په بره دی نو فرام اقصا ټو دغه سدرة المنتهی، بیا د سدرة المنتهی سے بره چې نور کم سفر دی نو ځانن وایي چې الله په صورت نجم کې چې تا ته وایي نو څه وایي والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا وسوته ګوره و دې الله ته نږدې شو، تا ته هسې یو پکچر ښیي فتدلى. نو څومره نږدې شو چونکې په عربو کې کلچر و چې هغې به غشي دغه کول، لنده به و هغه شی به و د غشي دا دوه سرونه چې یو ځای شي فکان قاب قوسین، وی نه 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 او ادنا. نو چې څه شوي دی هلته نو فاوها الی عبده ما اوها، د هغې په منځ کې خپلې خبرې وشوې. او بیا یو دلچسپه خبره ده چې وایي ته چا سره میلاویږې نو څه به کوې سلام به پې اچې که نه، سلام خو د خدای پاک ډېر خوښ دی، په جنت کې به هم سلام وي، نورې خبرې به نه وي. خو هلته کې چې الله ته ورغی نو اوس دا میلمه دی دی چې لاړ نو په کار نه چې الله ته وایي چې السلام علیکه، وایي زه ځکه یې ورته ونه وی چې سلام سړی په محتاج اچوي، لکه زه هم په تا سلامتیا نو تا د سلامتیا ته ضرورت دی، ته ما ته وعلیک السلام، نو زما هم سلامتیا ته ضرورت دی، نو خدای پاک خو محتاج نه دی که نه. نو هلته کې چې ورغی پې نو په ځای دی چې وایي چې السلام علیکم، نو حضرت ورته څه وی التحیات لله والصلوات والطیبات، ما ځان سره راوړي دي. ته چې میلمه چې لاړ شي دا بعضې میلمانه ډېر ښه ځان سره څه نه څه وړي، او مونږ په شان خلق خو مونږ وایي لکه څه چې نو راوباسه، نو دا چې وړي نو ځان سره چې وړي نو درې قسمه خلق وي، لکه یو سړی دی هغه له خدای پاک خوله ورکړې ده، تقریر ورکړی دی، شعرونه ویلی شي، خطبه ویلی شي، نو تعریف وکړي هلته، نو دې ته قولي وایي، قولي مې راوړي. او زیات چاره ځان سره څه وریجې غوړي اخیستي، یاره وایي دا به تاسو ته په کار به م راشي، جدا مالي دي. او ځینې چې نور څه کار یې نه نو هغه وایي یاره دا لوښي دا ښځې چې لاړې چې دا لوښي به زه وینځم، دا ځای به زه جارو کړم، نو خو مریض هلته کې پروت دی، دوی ټول لاړې شي تپوس یې کوي او که هغه الټۍ وکړي نو هغې کور والا ته وایي راشه دا ځای دا ښځې الټۍ وکړې، نو ته ګوتې وروړه که نه زه مېلمنه یم. نو دې دا مطلب خو نه، یو دا چې قولي مالی او بدني، نو چې درې څیزونه ورته وویې نو الله په جواب کې ورته هم درې څیزونه وویې. دا یو بله دلچسپه خبره پته نه احسان الله مولوي صاحب اګري کوي که نه، وایي چې دا مونځ له اول چې راغلی و که نه په موسی علیه السلام هلته اوس موجود دی، نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته موسی علیه السلام خدای پاک ودرولی چې دی لکه پوه کوه. نو موسی علیه السلام په زمانه کې دوه مونځونه فجر او عصر، دوه رکاته. نو بیا چې موسی علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کمپیریزن کوي، وایي کمپیریزن ته ګوره کړ چې موسی علیه السلام په الله ډېر مینو، نو هغې چېرې الله مې ولیدې نو هغه ته څه وي ربي اریني انظر الیک چې زه تا وینم، نو هغې وایي یاره ته ما لیدی نه شې لن تراني، ته ما نه شي لیدی. خو په موسی او په رسول الله کې دا فرق دی چې یو سړی په خپله تللی نو جاء موسی لمیقاتنا، ګوره راغلی و
او دی اسرا بعبده مونږ بولیو په سړی پسې ته ګاډی ولې ما خو حسن الله سے پسې ګاډی لګلو تاسو اوس درس لراغې کنه نو دا چې ته پسې ګاډی ولې رای ولې دا یو شان سټیټس دی ایو دا چې هغه په خپل شوق راشي نو رسول الله پسې ګاډی راغلی و کنه اسرا بعبده یو دا دویم دا چې موسی علیه السلام په باره کې سوچ موسی علیه السلام چې کله ډیوټي ورته میلاو شو نو څه دعا یې کړې وه رب اشرح لي صدري او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه وایي سورت انشراح څنګه دی الم نشرح لك صدرك ګوره موږ ستا سینه کولاو کړې ده نو رسول الله ته وایي موږ ستا سینه کولاو کړې ده او هغه غریب وایي رب اشرح لي صدري خدای زما سینه کولاو کې نو وی دا مونځ چې دی که نه دا په اول کې خو دا 2 رکعته وی دا مونځ اول چې دا صرف قیام او رکوع وه دا سجده پکې نه وه نو سجده پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راتلو نه پس راله ده چې د امامتي کړي که نه نو په دې کې به یې سجده کړي دی په دغه له ځکه دا راته چې بره لاړ شو نو هلته کې پکې څه شی شامل شو تحیات دا واپس چې راته که نه نو الله تعالی ورته په جواب کې څه وویې تا خو دا 3 څیزونه راکړل نو الله والا هم 3 څیزونه ورکوي څه ورته وایي السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته 3 ستا او 3 زما نو بیا د ځان سره چې کله واپس کم هغه منځونه هغه راوړل او موسی علیه السلام ورته وی امت یې کولی نشي کولی نشي نو په اخري 5 پیرو ورته وی چې په 15 را سره پاتې دي وی بیا پسې ورشه ګوره نشي کولی نو ریښې ورته ویلي وایي چې د امت 90% خلق 5 وخته مونځ نه کوي که 99% دا د تنظیم اسلامي والا یو کوي 90% خلق ان صرف په سلو کې 10 کسان چې دي دا مونځ کوي نور نه کوي ادم په دې صوبه سرحد کې کو څوک کوي نو کوي په پنجاب کې خوړ څوک او چې دا تبلیغیان نه تاسو کوي امامت 2% دی یعنی امامت سره مونځو په سلو کې صرف 2 کسان کې موسی علیه السلام متویلو ودا کدی کولای نشي خو هغه نه زبردان سره نه مونځ ځان سره نو هغه الته کې معراج وشو نو معراج چې رته نو واپس ځان سره سره وړو امت ته وی چې ستاله معراج دته چل خیم نو سی ویلو الصلاه معراج المؤمنین مونځ بکوي مونځ بسنګ کې کأنک تراه لکه ته چې خدای یې نو معراج شو کړه ملاقات شو کړه فإن لم تكن تراه فإنه يراك رسول الله صلی الله علیه وسلم الته یخ شو الته خوږ شو الته دمه شو الته خوشحاله شو که ته دمه کېدل غواړې نو واستعینوا بالصبر والصلاة ته مونځ له زور ورکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پریشانه شو بلال ته څه وایي ارحنا یا بلال بلال زمونږ د راحت انتظام وکړه نو تا لپاره مو چې ته کله ټینس شي نو ته د راحت انتظام وکړه نفلونو له زور ورکړه مونځونو له زور ورکړه بیا وایي چې ما هغه ته کمې نښې مخې وښوې او لنریه من آیاتنا نو هغه آیاتونه چې ورته کم ښول نو په هغې کې مختلف قسم لوي نو وایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغی نو لومړنۍ خبره دا ده چې یو سړی دی هغه هم لاس دی او په ګټ باندې وایي بل کس ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم له 100 رکعته مونځونه ورکړي دا خو به تاسو ته یې که نه فرض مونځ 100 رکعته دي 17 2 سهار دي 4 ماسپښین دي او 4 مازدیګر دي 3 ماښام نه دی نه 17 رکعته جوړېږي وایي 17 رکعته مونځ ولا ځکه ورکو چې هلته ورته 17 مقامات ښوولي وو وی 17 څه وی 8 جنتونه 2 دوزخونه یو عرش او یوه کرسی څو شو 7 8 15 17 نو دا 17 رکعات مونځ چې تعالی درکاو نو د دې اهمیت د ښوو دپاره ورته لکه دوزخ یې ورته بالفعل وایي په خپله فزیکلي ولیدو چې صورتحال داسې دی او جنت یې ولیدو چې داسې دی نو په دوزخ کې چې کوم سړی لیدلی چې په ګټې ولا سر به چقاو او هغه نه به مازغه راوته بیا به ټیکېدو وی دا څوک دی وی دا هغه دی چې ماخستن مانځه نه بغیر وده کېږي خدای پاک په مانځه څومره مین دی نو بیا چې ورته وکتل وی بعضې خلق یې ولیدل چې هغوی دا دواړه دغه به یې ولا سیرل یو سیري یا بل سیري دې ته څه وایي جاز وخکې ولا سیرل وی دا څوک دي وی دا هغه خطیبان هغه مقررین دي چې خلق په یو بل را لګولی دی او ټول اختلافي مسایل بیانوي او خلقو توړ راولي جوړ نه راولي نو توړ او د جوړ دومره اهمیت دی که نه یو مولوي صاحب بل پسې بدې ویلې وی ګوره وی ده ویلي چې داسې چل دی وی دا خوله یې دومره غټه ده چې ګټ پکې تو یو ملا د بل په باره کې وی خوله یې وازه کړې وه دا اوس د قرآن مخې ته پروت دی او درس کوي
خو لکه انداز یې دومره سخت دی ولې د ده د مسلک خلاف دی. نو په دې تاکال کې پوخه پوخه دا شي و د انګریزانو په وخت کې نو چېرته یو سړي په زور امین ویلی و چې امین یې ویلی دی نو دا خلق چې دی نو دی د امین خلاف دي جو دی پې رایقې جو وخلی دی نو هغه تلی ایسیچو ته ویلي دی ایسیچو په عرض کې سیکو دا د انګریز د پاکستان لا نو جوړ شوی نو ایسیچو ته دا تاسو ولې وخلی دی نو هغه د امین په زوره وی نو هغه ورته وایي زه خو سیک یم زه په دې نه پوهېږم چې امین څه ته وایه په زوره په خو تاسو نه یو تپوس کوم که د ده نه هوا تلی وی بعد نو بیا به نو واښه دی وی نه وی ښه د امین د دې نه هم غټ ګناه نو چې ته بیا امین د هغې نه هم غټ ګناه کې که نه ما څه کسانو نو هغې یو جومات وسېزو په دې منګوره کې ډېر پوخا شي وو زه نوی نوی ډاکټر شوم غالبا نو ما هغه سړي نه مونږ کتابونه اخیستل نو ما ورته تاسو خو یو جومات شوی دی هغې جومات جوړاو چې دوی وسېزو په دې مدین روډ باندې و نو ما ورته جومات چې دی نو ما ته وی ما یاره زبردست کارونه کړی ما دلته کې یو 2 سینماګانې دي یو ته سوات سینما وی هغې بل ته ګور چې څه وي شمع سینما و که څه او هغه په دغه کې سوات کې پارس کې 2 وی که نه پلوشه ما 2 سینماګانې دي په دې کې بربند فلمونه خو دې ته څه نه وایې وی نه دې کې څه نشته اصل ګناه خو هلته دې وجې نه وایي چې دې حالت ته وګورې چې ستا راخلو ستا تقریر ستا ټویټ او ستا میسیج او ستا ټول مضمون هغه د خلقو په منځ کې اختلاف پیدا کولو والی دې سره به څه چل کوي دا بوله په یو امبور باندې سیری بل او بیا د هغې نه علاوه یو بل کسان وی ما ولیدل چې هلته کې غټې غټې خېټې وې دننه پکې مارانو وی ما چې دا څوک دي وی چې دا هغه خلق دی چې هغې به سود خوړو دا هغه خلق دی چې د یتیم مال به یې خوړو بیا وی چې څه کسان ما ولیدل لنریه من آیاتنا چې دا ښکته وجود خو یې د انسانانو د پاسه د سور په شانتي وی چې دا هغه خلق دی چې په عدالتونو کې دروغ ګواهی ورکوي زما ستا لپاره پکې دا سبق دی چې یوازې د رجب میاشت نه ده د رجب په میاشت کې یو خبره زما ستا په ذمهواري دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله به رجب راغی نو توجه به د رمضان ته شوه نو څه به یې وی اللهم بارک لنا فی الرجب والشعبان وبلغنا الرمضان چې هر وخت رات دن ته ځان ته دا رایادی چې که خیر روژه را روانه ده او دا روژه چې ده خدای موږ ته په خیر ورسې او موږ له د میکسیمم پیدې اخیستو توفیق راکړي او بله ورپسې دا وه چې په دې کې هغه معراج ته تللی و نو د معراج نه چې هغه کوم پیغام راوړی نو غټ پیغام دا دی چې مونځ او مونځ اکثر امت نه کوي او کله چې ته خفای او پریشانه او ستا اړه کېږي چې د الله سره میلاو شوې نو ته مونځ وکړه او واستعینو بالصبر والصلاة ستا سره 2 څیزونه یو صبر دی او یو مونځ دی مونځ به ستا د ډېرو تکلیفونو او ډېرو مصیبتونو نه بچ کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین